الذهب والفضة وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت الظاهري لا يحدث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن ام استسقى فأتى من كان بينه فأمر به وقال كنت قد نهيته قال أن يبتليها إني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آلية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وفي الباب عن ام سلمة والبراء وعائشة رضي الله تعالى عنها عنهم قول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. ما ویلو ترجمة الباب کی کراهیت چراشی نمون بے عام مفهوم اخلو پیشے پہ او دیکھ اسکل دا حرام دی پا دیکھ روایت دیر زیاد تی او دان لخو اخبار احاد دی و پا طریقہ دا ما بیل اشتراک وری دا شہرت نم وراوڑی او شرب فی آنیت الذهب والفضة دا سڑو خود دوارو دا پارا ممنوع دی او علت پہ پخپل رسول اللہ مبارک ذکر کی غدا کہ ہی لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ او زبیر تنور وجم ذکر کم غدا کہ یو خدا دی کہ دیکھ اسراف و تبذیر دے دسترو دسپینو ذرلو خص ضرورت تے بیا بدا ٹول نوابان او خانان دا اخلی غریبانان بم پیخے ور سرکے دویم دا دے چی دا دعب دا جوابرہ و فاسقہ و کافرانو دے او دا غیت تشبین منگلا من عراغلے دا او دریم دا کہ دلتا کہ نے استعمال استا شوق بہت رازی نو جنت کے ملاوی گی نو جنت تبری تشویق راشی نو یو وجہ خویدہ کہ دا ہم لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ بس دا اللہ تقسیم دے اگویل دنیا کی چونکہ داغی خیرت شتا دینا نو دنیا کے ولدا زیب و زینت ورکی چی سر پارا ورکی چی اللہ قیامت پر دوئی چی ما سونا سیزونا در کرو تاسو پاگئی کم زما دعوت توحید دا پیغمبر قبول نکاو او دویم سے شو دویم میں دوئی چی با اسراف و تبذیر رانشی دریم میں سوئے چی دا اب دا جوابرہ و دا فاسق و دا چیغی سر تشبیر رانشی او سلورم میں سوئے چی ستا دیتا شوق راشی چی استعمالے ننو تبو تا پتا میں پا شوق کے نو دا خو جنت کی ملاویگ جنت تبری تشویق راشی دا سلور سیزون دی مولانا دلتا کی زمنی او سو مسئلے درتا ہوئے اس بعضی سیزون دی چی اغا دا سرو او دا سپینو خدو لجائید دی او سلو لمن دی لکه دا عام زیورات وغیرہ شو دا خدو لجائز دی دا غوی دا پارا سبب دا زینت دی او سلو لمن دی نو گورا چی کم سلو خدو دوارو لمن دی او تپا یو لوخی که لگی دلی نو بیا بسکے نو علماء وی که نقش دی پیو که دا توری وغیرہ نو خیر دی جواز اشتا مستحبیان نری جواز اشتا و اغا دی بس سرو سپین نے استعمالے چه کم دی که استعمال کی رازی لکه دا توری پا موٹی که بن استعمالے دا چاڑا پا لاس که بن استعمالے او دا دی گلاس چه کم اغا کڑای دا غی که بن استعمالے او چه کم دی پی خلی لگی غی که بن استعمالے نقش و نگار اغا دی بن استعمالے چه خلق پا کم دی استعمال لازی یا دا لاس استعمال کم دی که رازی ٹھیک شو او خضو دا پارا خو جائز دی بیا کالی مالی او سرو دا پارا کالی دا سرو سپینو ممنو صرف دومره دا چی تاسو لبراشی شمائلو کے و ترمیزی کے یہ دا سپینو دا روگو تا سرو تا اجازت تے خو اغی کم حضور پاک فرمائی کہ لا تتمہو مسقالا مسقال نبا کم ساتے مسقال سلورنی میں ماشے دے نو سلورنی میں ماشو تا بیندر سے اغینا کما بس ورپسے شوسا نو دلتا سوئی دلتا رازی حذیفوی استسقا ابن ابی لیلان عبد الرحمن ابن ابی لیلان مراد دے دا سلور کسان دی جلد اول کے براشی عبد الرحمن ابن ابی لیلان او دا تابعی دے بعد وقت صحابی موین صحابی ندے او یو دا غزوی دے دوی زامن دی عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلان عیسیٰ او عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلان او یوین وسیدے محمد ابن عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلان خیر جلد اول کے راضی دا یو پاک ضعیف تی باقی سے قدی یحدثو دے بیان کئی چھ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ استسقا طلب دا سقیو کچھ ما سیراب کا یو خادمنا فاتاہو انسانون د
دی خادمو بل دی راځي بإناء من فضة د سپینو زرو په لوښي کې فرما وویشته حذیفه هو د انسان لربه په لوښي وی ویشته وقال او ولې ویشته وی دا ځکه ولم چې دی ما منع کړی دی چې ماله دی کې مرړو بیا بیا پکې راوړي وقال إني كنت قد نهيته ما دی منع کړی دی فابا ان ينتهي دی انکار کوي د منع نه ان ينتهي ان په فعل داخل دی په تعویل د مصدر سره شو او بیا ورته سوی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة سړو خود دواړو لا ولبس الحرير والديباج دا صرف د سړو د پاره خذو له بیا دا جایز دی حریر عام ریخمو ته ویل کېږي او دیباج دا نری ریخم وي ډېر باریک وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة خلاص شوا نو حدیث نه ډېرې ګڼې مسلې ووتې یو خو سړي ښځې دواړه سره زر او سپین زر لوښې نشي استعمالولی اواني دویم سړي د دیباج او د ریخمو هغه استعمال نشي کولی او دا کتاب اللباس کې براشي مخلوط ریخم بیا سړی استعمالولی شي مخلوط هم هغه ریخم دی چې دا تنسته چې کومه اوږده تارونه یې اوږده هغې ته تنسته وایي او چې کوم د ماکو په ذریعه پکې لنډي ورځي هغې ته بودا وایي نو چې اوږده تارونه یې د ریخمو وي او دا لنډي د ریخمونی دا خیر دی ځکه صوبه د لنډو سره جوړېږي هدایه کې دی ویلی دی او که اوږده هغه د عام د ریخمونی بل شی وي او دا لنډي د ریخمو وي نو بیا ممنوع دی مخکې دا او بیا سوی هغه دا چې دنیا کې کافران دا نه چې دنیا کې هغوی له اجازت دی اجازت هغوی ته هم نشته ګناه پکې کېږي خو یاره بس دنیا کې هغوی استعمالی او ستاسو سره په خیرت کې دی یو ته دا معلومه شوه بل ته دا معلومه شوه چې یو خادم منع کې او نه منع کېږي نو تادیب ورکولی شي دا تادیب یې ورکوه وفي الباب عن ام سلمة والبراء وعائشة رضی الله عنهما دا حدیث صحیح حسن مخکې د مولانا صاحب بس اوس دې کې دوه قسمه روایات راځي یو دا چې په ولاړه به اوبه نسکې او بل دی دا دی چې رسول الله مبارک په ولاړه اوبه څکلي نو علماء مختلف تطبیقات کوي یو تطبیق دا چې عام اوبه به په ولاړه نسکې او رسول الله مبارک چې څکلي دي نو هغه صرف دوه اوبه دي یو د زمزم اوبه او یو د اودس نه ما بقیه اوبه نو دا دوه ته مستثنا دي څو ته مستثنا دي دا دوه او باقی په ولاړه نسکې دا یو تطبیق خو دا کمزوری دی دا کمزوری دی دا هغې وجه دا چې پیغمبر مبارک د دې نه علاوه یو سپراشي یو بیبي کره اوبه څکلې مشکو نو مش ته ودرېدو په ولاړه یې څکلې دي نو ګوره جواب کمزوری شو دویم جواب څه دی چې په ولاړه مسکه ممنوع دي او په ناسته څکه او په ولاړه د ضرورت ته وجې نه جایز دي سره وجې نه ضرورت د زمزم هغه اوبه ولې رسول الله مبارک په ولاړه څکلي دي نو علماء متعدد وجې وایي یو وجه خو دا وایي چې د تبرک دپاره د زمزم اوبه مبارکې دي او د اودس نه بقیه اوبه ولې په ولاړه څکلي دي وایي دا هم تبرک دی ځکه چې دې سره اودس وشو یو نیک عمل پې وشو دا یو وجه ده ګورئ دویمه وجه سره د زمزم هغې په ولاړه ځکه څکلي چې د ناستې ځای نه هلته ازدحام یا د زمزم یې په ولاړه ولې څکلي دي هلته خټې وې نو پیغمبر مبارک کېناستی دی نه شو یا ازدحام یا خټې دوه وجه نو که دغه یې وجه یې والې نو بیا خو عذر شو که نه لومبې تبرک دا دوه عذر او د اوبو دی په ولاړه ولې څکلي دي هغه دې دپاره چې خلکو ته وښیي رسول الله مبارک چې دا په لوټه کې کومې اوبه پاتې دي دا ګورې طاهرې دي خامخا رشاش مشاش پکې غورځېږي که نه نو مای مستعمل که پکې پرې موتل هغه ساسکي ماسکي نه قلیل د اعتبار نشته دویم مای مستعمل متطهرې خو نه دي خو طاهرې خو دي که نه نو ځکه په ولاړه یې څکلي چې خلکو ته وښایي دا دویم جواب څه چې کوم په ولاړه مسکه نو دا په ناسته خو حکم اصلي شو او په ولاړه د عارض د وجې نه شو عذر د وجې نه هر عذر چې وي د چا کونډی خوږېږي او په ولاړه څکي دا هم عذر دی او بله ته مزیداره وجه ویم چې خبره د خلاصه شي ادا چې بهتره دا ده چې په ناسته څکه اولاده او په ولاړه جایز دي خو سره د کراهیت تنزیهی نه یاد وساته کراهیت تنزیهی جواز سره لګي کراهیت تنزیهی معنا ما څه کړی و یاد دي خلاف الاولا یاد دي نو په ناسته اولادي په ولاړه څه چې شو خلاف الاولا نو دا یاد ساته دا جمع کېږي جواز سره کراهیت تنزیهی جایز خو دي که په ولاړه یې څکې سمې وې
جایز خودی چې په ولاړ اس کې خو څه چې دی لکه مکروه تنزیهي په ناسته بهتر دي د ښکلی تطبیق دی مزې ده خو زه به پکې راته یو خبره وکړم ابه درته ده ووایم که چېرته داسې ځای و چې هلته دا د ولاړې اوبه څکل د کافرانو او د فاسقانو شعارو هغې په شعار پېژنې ما درته ګورې مخکې ویلي دي شعار څه ته وایي شعار یوازې عمل ته نه وایي شعار هغې عمل ته وایي چې د هغوی تهذیب وي شعار هغې عمل ته وایي چې د هغوی افتخار وي شعار کم عمل ته وایي چې د هغوی تهذیب وي دویمې څه وایي د هغې افتخار پې کوي درېیمې څه وایي د هغې مقابل ته د اهانت په نظر ګوري اوس په پوه شوی که نه نو که داسې موقع وه نو بیا په ولاړه څکل من تشبه بقوم فهو منهم بیا به حرام شي ګورې او که داسې نه خپل کور کې کې هغوی سره تشبیه راځي یا د مدرسه کې دس کمه دې لپاره چې طالبانو ته پته ولګي چې جایز دي هېڅ مسله پکې نشته یا جومات کې کم دی چې خلکو ته پته ولګي په ولاړه شرب څه حرام نه دي او نه څه مکروه تحریمي دي نو پروا نشته خو که د کافرانو په منځ کې یې یا د فاسقانو هغوی یې څه ګڼي دا قید ولګوه پکې شعار ګڼي بیا به ترې ځان ساتې دا راته ما خبره وکړه زه اوس ورپسې شعار وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عن سعيد بن قتادة عن انس سعيد سعيد نه سعيد ها عن سعيد بن قتادة رضي الله عنه انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الأكل سمطلب الأكل ما حكمه قائما الأكل ما حكمه قائما قال ذاك أشد ولي ما پرون ویلو چې اوبه تابع دي اکل مقصود دی نو چې تابع په ولاړ اسکل ممنوع شو نو اکل خو په طریقه اولا ممنوع شو دویم په اوبو لږ وخت لګي په اکل زیات وخت لګي نو چې لږ وخت یو عمل کې ممنوع شو نو چې زیات تر یو عمل کې خو په طریقه اولا ممنوع شو یاد لري شو نو په ولاړ خوراک دې زمانه کې که ضرورت ته وجه نه په ولاړه کې سړی کېناستې نه شي هېڅ پروا نشته یا ډېره عجلت دی په منډه دی او نوړی دی راواغېسته او خورې نو پروا نشته لیکن که شعار د فاسقانو فاجرانو و بیا به نه خورې مونږ یو ځل په دې پېښور کې یو جلسه وه ډېره زمانې خبره ده نو هغه د علماو د مشایخو کانفرنس دا به وویل نو هغې له مونږ هم تلي وو د مدرسې طالبان هم مونږ دا سره به وتلي وو دلته یو وزیر صاحب و هغه وی یاره تاسو راشئ او دا کانفرنس چې کامیاب شي نو زمونږ محتمم صاحب و د مفتي صاحب پلار نو مونږ یې بوتلو بس کې بوتلو طالبان او علما ډېر لوی کانفرنس و ضیاء الحق بادشاه هغه هم راغلی نو صاحب من چې هغه کېناستو هغه کانفرنس ختم شو نو پردې یې لګولې وې داسې هغه چمن کې گورنر هاوس کې و پردې وې نو بیا اعلان وکړو چې دا پردې به مونږ لرې کړو پردو نه پورې غاړه ستاسو روټۍ ده مهرباني وکړئ روټۍ خورئ اکثر پکې علماو طالبانو دا نیکان خلک دا ټول پکې وو چې پردې یې څنګه لرې کړئ د خلکو به یې ډوډۍ ورمنډه کړئ دا ولاړې ډوډۍ دا یې ځایونو کې د ولاړې ډوډۍ نو د ولاړې ډوډۍ کېدی چې هغوی ځای په ځای باندې دا بوفي سسټم یې دلته کې غوښه ایښودي انارې اور ورته بلیږي په هغه شي کې ایښودي اخوا چرګانې اخوا وریجې وي بل او مخامخ پلیټونه پراته مخامخ پلیټونه وي په میزونو خلک ځان سره پلیټ والي نو ورشي قاشوغې وي او څه ورته وایي دا سلاد هم مخامخ پراته خلک پلیټ کې سلاد واچي بیا پې ورځي څه به د خلکو منډې کړه ما ډاګی بابا جي د خدای پاک وبخي ما هغه ته ویل مزه نو وایي څه به کوو مې زه له انتظام کوو مونږ سره خو طالبانو نو ما هغه طالبانو ته وی دا قنات چې کوم لرې که دا پرده مې یو دلته واچوې دې چمن کې غاړې ته چمن کې مې واچوله باباجي ته مې راځه کېر هم کېناست زه هم کېناستم زمونږ د مدرسې څو مدرسین هم پې کېناستل او طالبانو ته مې ورشه داسې وکړئ چاته ګورئ مه خو دا چې څومره شیان دي د نږدې مور دی لرې لاړ چې دلته خلک پې ونختل د هغې نه یو شیر اوچت کې دلته موږ له راوړی ډوډۍ هم راوړی هر څه نو طالبان پې ورغلل یو د چرګانو شی راوړه کېښود یو د غوښې راوړه کېښود یو د سیخکو راوړه کېښود یو د وریجو کېښود شیان یې ټول موږ ته مونږ ته ګیر چاپېره تو شو دا مساټیر پکې وو دا څه ورته وایي دا دنیاداران دا وزیران او دا ممبران دا ټول پکې وو
تاسو ته پته نشته مولانا صاحب زمونږ ډېر ښکلی خوراک دی زه خو په ډېرو مجالسو کې الحمدلله پاتې شویم د دې خلکو خوراک دا د ولاړې بالکل د حمرو خوراک دی قسم دی د خرو په شان او د سارو په شان خوراک دی کوي دوی منډې کوي نو دوی وایي چې خدای پاکه څه به یې او څه به نه پکې نو چې یو شی رالي او بل خوا ګورو چې څه شی دی نو هلته منډه وایي بالکل دا غټ غټ سیکرټریان دا 20 او 22 ګریډ افسران درته یادوم منډه کوي هلته نو چې هلته ورشي نو هغه خو باندې دنیا راغونډوي نو اکثر ته جامې مو لړلی شي او د یو بل نه مخکې کېږي وروستو کېږي نو تال تش شي نو بل خوا منډه کوي اتې تش شي نو بل خوا منډه کوي نو دوی دومره تلوار کوي چې دوی اکثر دا پیرني یا کیر او غوښه ګډم یو واچوي د تلوارې پې خلاشې ته خلاصېږي په منډه یو ځای بل ځای او چې خوراک هم کوي نو سوچ کوي چې څه شی خو رانه ښه پکې پاتې نه شو او ګرځي لکه رسارو یو رالي نو ګډ وډ خوراک وکړي لږ هم وکړي سم ونه کړي او ګډ وډ اچوي ځان ته مونږ خو مزدار کېناستو ټول شیان هم ځان ته کېښودل او پلیټونه هم کېښودل او ډوډۍ خو ما مرګو ته چې ګورې بره مه ګورئ دا خلک هم د مرګه تېر دی اوس ښه په اطمینان خورئ ښه خشته ډوډۍ مو خوړه دا ټول مساټیر پتلون والا دوغاخي پرتوګ والا دا ټول راځي موږ نه تاویږي را تاویږي یو بل ته وایي مولیانو خو ټول هر څه په خپله وخوړه مولیان خو هغه دی ناست ټول چیزونه یې وړل که نه یو سیکرټري صاحب راغی دی پېژندم نو ما ته خوا کې ودرېده نو چې ودرېد نو موږ پیرني خوړه اخره کې ډوډۍ هم خلاصه کړه ښه بېسیاره نو بیا مې پیرني خوړه په قاشوغه نو ما ته وي مولانا صاحب دا شرکت وي دا هم په ګوتو خوره که نه لکه هغې خو ټول څه په دغه خوري که نه په قاشوغه خوري په چمچو کانټو باندې خوري نو موږ خو په ګوتو خوړل ما دي دا هم په ګوتو خوره که نه دلته راشه که نه سیکرټري صاحب من خبره م ووره تا خو وشتوله خو مې زما م ووره نو چې راغې ما وایي داسې کار دی چې ما دونه بې وقوف نه یم چې د پیغمبر په سنتو د عمل ونه کړم دومره قمقل نه یم چې د پیغمبر په سنتو د عمل ونه کړم دا د پیغمبر سنت دی چې سړی په خپلو لاسونو په ګوتو خوراک وکړي مې تاسو به د قاشوغو خوراک و تاسو ته پته نه ده چې انځلي دي مې دا قاشوغې انځلي شوي نه دي مې دا په هغه خاص صافي باندې دوی پاکوي او تاسو ته یې په میزونو ایږدي ما ګوتې الحمدلله په صابون ځان له خپلې انځلي دي ما ته خپله ګوتې معلومه ده چې پاکې دي په قاشوغو مه خوړل دا په هغه صافي باندې هغه توره صافي هغه سخه ټوکړه باندې دا خلک پاکوي انځي هم نه ګورې دا هوټل والا او تا ته یې مخکې کېښودل صرف ظاهر ډول دالته ګورئ نو مې دونه قمقل نیم چې ما له دې د پیغمبر د سنتو مطابق خوراک د مسلمان یم او مې دونه بې وقوف هم نه یم چې د پیرنۍ د خوراک چل دې رالی نه راځي پوه شوې پې وایي تا خو ما ته قمقل وویل مې قمقل د نه ښه دی قمقل خو بیا هم په لاسو خوراک کوي او انسانیت پکې وي تاسو کولو ښه د خرو منډې ترړې ووالې بل راته وي راځه وي خرې م درته ووایي مې نه ودرېږه یو ټکې راته بل هم ویم زه دې څه پروا ساتم زه مړه زه د دې خلکو هېڅ پروا نه ساتم د دې مساټیرو د خانانو روزي د خدای په لاس کې ده بس نیغ لاړ او شته یې وال نو ما یو درته بل ټکې ویم خو لاړی او بل مې ورته دا وی چې خفه کېږه ما اوس به م ستا لحاظ وکړه خدای دونه دې وډبوم چې یاد وساتې بهر کیف الحاصل مه کوې په ولاړه خوراکونه د دې مساټیرو د دې خلکو په مخ کې په دې ودونو کې اکثر په ولاړه خوراک کې په ناسته کوې که نه او که د ناستې مقني نو ځان له راواله او یو کرسی باندې کښېنه نو جواز شته دا نه چې جواز یې نشته خو دې زمانه کې د اب د چا د مولانا صاحب شعار ګرځي چې په ناسته خوري در پورې خاندي که په ګوتو خوري در پورې خاندي نو چې دا د هغوی شعار یو هغې کې ګیر شي نو بیا په ناسته خورو ښه په عزت او په خوشحالۍ خوره او کني مې خوره مرې نه هیڅ ضرورت نشته چې ویې نه خورئ ډو څه خبره نشته دی او خدای به یې درله درکوي د دې مخکې ورځو کې چا نکاح له بوتلم یو ځای ته چې بویې تلمه نو هغه یو شادي حال کې نو هغه دې خوا زنانه وي خوا سړي نو زنانه هغې کې ډنګه ډونګه راتلل سړو هغې کې نو بند کړي خو زه پوه شوم چې ډنګه ډونګه دي او دی زما د نکاح پورې بند کړي دي او چې د پاسېدم دا شی دلته هم شروع کېږي چې د سنکې ناستم ډنګه ډونګه هلک هم دې خوا راشه مې ډنګه ډونګه دلته ښځو کې جوړېدل چې موږ قرآن شریف تلاوت به کوو اوس به نکاح تړو او چې چا بوتل وم هغه ته غوسه شوم بس په منډه لاړه شی بند هغه یې بند کړ چې بند یې کړ بس ما یې لکه داسې چې موږ د ټوله پسې بیا چالو کې وړه خو مې خو ښځې خو غواړي دا شیزونه وی نه 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 جینه به چالو کوو مې ښه بس نکاح مې وله وتړله چې وتړله ډوډۍ شروع بیا ډنګ ډونګ شروع شو هلته بس زه ترې پاسېدم السلام علیکم زما کار وشو نکاح وتړه راو ډېرې منډې والې وی نه 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 جي نه 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 به دی
او ډوډۍ به مونږ سره خورې ګزې بندوم او پلان کې مې ګوره ستا زنانه دي والله کې پې بندې کې په تاسو سوري دي د پاسه مله دوکه مه راکوه او ګاډي ته وختم چې بهر ووتم راپسې چغې والې یو 2 منټه ودرېدم چې ودرېدم ډګې راته ټول د چرګانو د غوښو د هر څه ډک وي د کور بیا وخورې ډوډۍ خدای ورکړي کور ته مې راوړله ما د یو ګناه نه مې ځان ساته نو خدای پاک را سره تاسو ماړه کړی روزي له چا لاس کې ده مولانا الله فکر مه کوئ زه اوس ورپسې شاب هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن خالد عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم الجزمي عن الجارود بن العلاء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وعن رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن غريب او غرابت کم ځای دی دا صحابي جارود پہ متفرد دے شبا جارود شبا سے شخیر بوے ہاں شبا اب الحسنت دے اگئی کسی دی دوالت المسلم حرق النار فتحتین سراب ورک شوی شی د مسلمان سبب د سوی د اور دی څه مطلب چې د مسلمان نشي رک شوتی په دین یا تو چت کې چې دما شو اسه خو چې مسلمان نشي رک شوتی چت کې تعریف ته پاره چې دې تعریف کوم غل په ګوت ور نشي چې خپل مالک ته ورسی بیا خو ډېر اجر دی دا حرق النار کم وخت کې دی شابه سي چې پلار روانه او نوٹ د 500 پروتي او زر پخ پکې دی یو خوابل خو ګورې څوک نه لاس ورښکته کې راویلې او جیب کې واچوې 3 چغې ووې 500 نوټ پې مونته دی که د چا صرف کرام الکاتبین ته ور او بیا ما خو 3 چغې والې وې دقه سبب د حرق د سوې د اور دی سبب پکې مقدر که جارود ابن معلا او سوک ابن العلا وی و صحیح ابن معلا دی نو دے صرف دا وی کہ دا جارود نا پا دا سنت اگا حدیث ہم دے و پا دی سنت دا حدیث ہم دے مخ کے دا ما غویلیو میں امام ترمیدی متضاد بابونا ذکر کئی شابہ سے قال حدثنا صلی اللہ علیہ وسلم دا دی مونگ با اکل کو روان بو ونشرب ونحن قیام دا دا رسول اللہ مبارک زمانہ کی وی نو گورا ما خوی جی جواز شتا کنا تدبیخ مالتاو کا کنا شابه سے وجد غرابت خیدر تا شابه او عمر ابن عمر پہ متفرد دے شابه دقا دے شابه ہم بل دے عدلتت نافع نقل کئی عدلتت ابو البرزی نقل کئی ابو البرزی سوک تے پکونیہ مشہور نہ دے دنم یزید ابن عطارد دے یزید ابن عطارد مشہور تابعی دے شابہ دا دے پخپلا وی ہاں صلی اللہ او په ولاړ زمزم سکلې لري نو د مون خلق او د زمزم او بچ سکینو ادريږي او قبله ته مخ کی مولانا سے په دې ځان پوهه کا دا صرف یو وجره چې تبرکان نور وجه شته نور وجه څه دي د ناس ته زینو غاو ازدحام بل وجه سره خټه وي ځکه کینه ناست نو دو وجه هم دی او دا دو وجه هم دی او دا نو دا تبرکان که په ولاړ سکې نو جواز شته یو وجه دا خو لازم ملزوم به نه غنې ګوري که په ولاړ او نسکې او تا باندې څوک انکار وکړي چې خو په ولاړ دی او نسکلې نو بیا ګناه شوه ګورې مستحب اتباع مستحب ده خو التزام د مستحب دا ګورې بیا ناجایز دی بدعت دی التزام څه ته وایي انور شاہ کشمیری فیض الباری کې د التزام معنا کوي اذا افضل النکیر علی من ترکا که ته پرېږدې او تا ته په ځان انکار را دي چې دا خو مې خو نه کړل یا خلق درته وایي چې دې خو نه کړل نو دې ته التزام وایي نو التزام یې نشته یا پیغمبر مبارک یو ځل سکلی دی یو او دویم دا چې دی یو وجه د تبرکن
نورې وجې هم شته چې ځای نو د ناستې ازدحام و یا چقړې وې نو خیر دی که یو ځل نیمې په ولاړه څکې هغه یو وجه پکې شته نو خیر دی خو التزام به نه کوي چې مستقل خامخا په ولاړه څکې ودرېږي او قبلې ته وله مخ کې مبارکې اوبه دي نو د مبارک اوبو لحاظ ساتل ښه شی دی د اسماعیل علیه السلام د خپې د لتې نه پیدا دي د پوندې نه او د رسول الله مبارکې صفتونه هم کړي دي نو ګورې دی صرف یو وجه دوه وجې نور هم شته نو دې وجې نه التزام بدعت دی او یو ځل نیمې کولی شي که نیت د التزام دیني نو بیا بیا هم کولی شي زه اوس ورپسې شه مولانا صاحب دې کې یو مضبوط حدیث په مسلم شریف کې دی دې کې نشته ادا دی چې لا تشربوا قائما ومن شرب قائما فليستقئ ومن شرب قائما فليستقئ که په ولاړه دی اوس کلي الټی کا ور هغې نه خو بلکل کراهي تحریمي معلومیږي نو هغې نه مونږ جواب کوو چې دا محمول دی په هغه صورت چې کوم ځای کې تشبیح د دې فساق او کافرانو سره راځي زه اوس ورپسې اشاره صلى الله يشرب قائما مرة او مرتين د بیان د جواز د پاره ضرورت لا مرة او مرتين د بیان د جواز د پاره او ضرورت او قاعدا في سائر اوقاته مخکدا هذا حديث حسن باب ما جاء في التنفس في الاناء تنفس في الفناء سمانا ګورخه د تنفس دا مطلب نه چې لوخي کې دن نسا والا لوخي کې دن نسا غشتل معنا روا دي لوخي به د خولې نه لرې کې نو صاباله خدا هغه لوخي چې مشترک یو خلک په سکل کوي او که ستا ذاتي پیالې وي یا ذاتي ګیلاسي نو هغې کې پوکې هم والی شي بعضې وخت کې خسړنې وي خلک پوکې ورکړي یا بعضې وخت ګرمې نو خلک پوکې ورکړي نو یاد وساته مسایل که ستا ذاتي پیالې وي بل څوک پې نسکي یا ذاتي ګیلاسي بل پې څوک نسکي نو هغې کې پوکې هم والی شي هغه خیر دی که د خولې هوا دی ورشي بل سړی خو پې نسکي که او چې مشترک جام وي یا مشترک ګیلاس وي نو په هغې کې به چې کله سا اخلي نو خولې نه به لرې کې ولې بل انسان د بل د خولې نه نفرت کوي بعضې وخت لاړې بدن لاړې خو نجس دي خو مستقذرې خو دي که نه دا یو مسله شوه دویم دا چې د شرب په وخت کې سا اغشتل د دې څه حکم دی نو یو حدیث کې راځي چې دوه ساګانې او بلکې درې راځي نو علماء دوه تطبیق کوي خبره درته اسانو بعضې علما وایي چې دوه مغشتې چې جایز دی او بهتر درې دی زه به ته خپل تطبیق وکړم چې کوم ځای کې درې ساګانې راځي نو مجموعه یادوي لکه دی زه دا وبس کم تاسو پې زه پوهیږم ګورئ ما دا ګوټو که لوښی مې لرې که سا مې واغېسته بیا مې وکړه لوښی مې لرې که څو شوه لکه دوه ګورئ بیا درېم څو شو نو څوک درې واړه یادوي نو درې او څوک وایي چې دا درېم خو ضروري دی خامخا به یې دا منځ هغه دوه درېم نه خو مخلص نشته خو به خامخا لوښی لرکې حسابالی نو چا هغه دوه ذکر کړي د منځ هغه چې درېم خو خامخا دی او چې هغه درېم هم ورسره ذکر کړی دی نو درې شو ځه اوس ورپسې شه نو دلته څه وایي ځان پې پوهې که اوس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس سابع اغشتلا في الاناء فلوخي كده معناه بقول لوخي كده لنا في اثناء شربه من الاناء في اثناء شربه من الاناء قيدوا لقاو لوخي كده لنا في اثناء شربه من الاناء ثلاثا ويقول هو امرأ واروى امرأ سدي مزيدار دي چې دا په قلار سکې نو دا سړی په خوند پیش ځکه یوازې اوبه خو نه دي جوس هم دي که نه نو چې په یو قلب د جوس اوس که شربت نو سره یو خوړاړو په پی به نه شي او چې خشته لږ سکې او لرې کې نو ټول طالبان به درته پسخېږي نو چې بیا سکې نو خوندور شو که نه په قلار په خوله وردي اصل سیڅ خو د ژبې خوند دی چې مری نه ښکته شو بیا څه پته لګي نو د خوراک یو فایده خدا چې تا وجود د فایده ورکي او دویمې لذت استلذاذ او استلذاذ د معدې سره تعلق نه لري او نه د مری سره چا سره تعلق لري ژبې سره نو په قلارې په ژبه وروله چې لذت دی والې و اروا ډېر ښه سیرابونکی هم دی
هغه څنګه مولانا ځان په تاسو تجربه کې پته به درته ولګي چې یو ځل دې اوبه وڅښلې او لږې وڅښلې ټولې نه لږې او لوښې دې لرې کړه نو تا ته معده بیا وایي چې ماله دومره راکړه نو بیا به په خوله ور واړی نو چې بیا اوس کې پوره ځان مه مړوه نو بیا درته معده الوی چې څونه پکار ده نو په درېیم ځل به دونه وڅښې چې څونه تا ته ضرورت زیات بدله بیا معده نه غواړي او چې په یو ځل پې خوله کېدی اوس کې نو ډېرې به اوس کې وروسته به پې ستومانه خېټه به ډکه شي نه پوه شئ تجربه وکړئ ځه چې په دریو ساګانو وسکې نو دونه به وسکې چې څومره ستا وجود ته ضرورت یې په معده به دې بوجني او چې په یو ځل پې خوله دې کېښوده او لګې د زوړ اوښ په شانتې راښکل کې نو ډېرې به څکې داسې ده که نه ده نو ځکه وي اروا د مقصد د اوبو سیرابېدل دي دا نه چې معده پې ډکه کې او بیا اګرمي کې نو ځکه وایي او بلې دې کې یو بل شی هم دی که نه بل ځای کې راځي وایي لا تشربوا واحدة كشرب البعير وإذا اوخ پشان تشبیه د حیواناتو سره مه کوه په ولاړو خو هغوی یو وجه مې دغه هم ده ښه د شرب د ولاړې او د اکل د ولاړې د منع یو وجه هغه ده کومه چې تشبیه راځي چا سره د حیواناتو سره دغه وجه ورسره ولیکه نورې وجه مې څلور ویلې دا ورسره پنځمه ولیکه زه اوس ورپسې شه امرأ ورس بتبذيل لخا وربسيشا روى عزرة بن ثابت عن صمامة أغي نقل كيد صمامنا عن أنس ندو سندشو شابسي دا ذكا وجه بل ذاكي اثنتين راغلي دي شابا بندار محمد بن بشار ها عبد الرحمن بن مهدي عن قال حدثنا عبد بن ثابت الانصاري وعن سمامه بن انس وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وربسيشا في اثناء الشرب من الاناء ثلاثا شابسي هذا حديث صحيح به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابي سعد بن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا اي شربا واحدا كشرب البعير ذاشو ولكن اشربوا مثنى وثلاثة دود ودلو دريلا نو دوم جائز دي ودريم وسموا اذا انتم شربتم ولي شد الله نموالي بركت پرش شد الله نموالي موضيات بپكيني شد الله نموالي شيطان بپد سر خل نگدي واحمدوا اذا انتم رفعتم او حمدوا كي پورتك خلد لوخنا يا رفعتم الاناء لوخ پورتك ولئن شكرتم لازيدنكم شابه ايه نو اذا رفعتم حافظ ابن حجر وی ارزل چې خله پورته کې الحمدلله وایا او بعض علما وی نه په اخر کې یو ځل وایا او حافظ وی نه هر ځل چې شو سال الحمدلله وایا زو سر پسې شه او دې په متفردم دی ها نفس توي او انسان بدن روح وغيره تو نفس توي ها رشدين ضعيف راوي دي مخ كده صلى بس ما تطبيق ده ثلاثه وده ديو كها رشدين पे متفرد دي غرابت ده وجنا دي ها ما سوالو کے امام ترمذی وي قال کہ ضمیر امام ترمذی تري ما سوالو قد عبد الله ابن عبد الرحمن نچ امام داروی دي امام دارمی در رشدین ابن قریب ماوی هو اقوا دی مضبوط تے او کہ محمد ابن قریب دا دوڑا رونا دی قال ما اقربهما سفیر تعجب دی سنزدی دی دوڑا یو بل ما اقربهما سمانا سنزدی پزوف کے گوارے پزوف کے نزدیری دا مطلب نا چی یو پکے پسیقت کے یروی رشدین لگ راجح دے نور دوڑا او سوال میں وقت امام بخارین عن هذا فقال محمد بن قریب ارجح دوڑا ضعیف تخواغت اخدے والقول انی ما قال ابو محمد چی عبداللہ بن عبد الرحمن دے چی رشدین ارجح دے اکبر دے وقد ارزک ابن عباس ورآہو او دا دوڑا رونا دی وعندهما مناکیر او منکر میں سویلی ادرتا چی ضعیف مخالفت کی دا ثقات نیاد دے نو دوڑا ضعیف دی امام بخاری وی محمد چی دے
هغه ارجح دی یاد دی او امام دارمی سوی رشدین پکې ښه دی دواړه ضعیفان دي نور زه اوس ورپسې شم او پوکې به نه وی په هغې مې پې کړې ها وبه قال حدثنا علي بن خشب قال حدثنا عيسى بن يونس عن مالك بن انس عن ايوب وابن حبيب انه سمع ابا المثنى الجهني يذكر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خدا مې ویلي هغه لوښې چې د مشترک خلق پرې ډېر وبس کي شابه القضاء مفعول اراها زه وینم دې خسنې لره په لوښي کې پوکې نه ورکوم وی احرقها تویه قال انی لا اروا نسیرا بیگم من نفس د یو سانه وی نو بیا به زه سالم خو لوښي کې به راځي وی ابن لرې که کاسا دا ګلاس اذن دغه وخت د خولې نه نو سا والا شابسې قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفس في الاناء يوم الفضل هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية التنفس في الاناء وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تو يتنفس دلته ولا يتنفس سمانا مې کړو هغه تنفس فی اثناء الشرب دی یاد دی وای خدای هغه کم یو دی فهمیا او دا تنفس فی الاناء دا ممنوع دی او بیا نسواری اپا کې ساوانه لی ورپسې شا ها اوس مش په پزان نه راړی داسې ولې د مش په حکم کې کوزام د چې کوزه پزان راوړی منګې پزان راوړی دا باندې کې څه پته لګي که دننه پکې چې ته موزي شی پروت وي مچۍ ډمبره مار پکې غورځېدلي بل څه شي یو وجه شوه دویم څه اوبه به دننه توی شي نو ضایع به شي او دریم څه وجود به دې ټول لوند شي او څلورم څه مری به دې خرابه شي هسې نه ډېرې اوبه پرې د پاسه ورشي نو وجوهات یې ډېر بهتره داسې ده دا خو چونکې آداب د شرب دي نو دې کې ما ویلو په آدابو کې چې عام کم د اخلاقیاتو سره کم آداب راځي نو هغې کې امر د پاره د استحباب راځي منع د کراهیت تنزیهي راځي نو که سکې جواز شته که سکې جواز شته او یا به داسې وکم چې منع محمول د په عامو حالاتو او دا په ولاړه محمول دی په بعضې حالاتو چې ضرورت دی او یا عذر دی چا به دی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه رواية او چې کله روایتا وای دې کې رفع ته اشارت وي دا قانون یا ساتخه روایتا عن النبي صلى الله عليه وسلم جی ها اختناس پزان راړول د مشکونو اسقیه د سقا جمع دا شبه او رخصت نو هغه به کراهیت تنزیهي شي رخصت بیان د جواز یا دا رخصت محمول دی په عذر شبه فخنسها پزان راواړو ثم شرب من فيها شابه من فمها او عبد الله بن عمر چې دا عبد الرزاق استاذ دی یضعف من قبل حفظه ولا ادري او ادام نشته چې د عیسی نه سمع کړی دا او کنه دا کړی شک شو ها که سمع نه کړی بیا منقطع شو محذوف راوی پته نه لګي ها لیکن دا بل دغه خو کمزور سندن خدا بل پکې دا اوس پراشي دا مضبوط ته ها عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن جدته چې کبشه حالات جن اول کرا روان دي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة دا مشک د خلینه اوس کا معلقه چې ویزان دو قائما په دې حال کې رسول الله مبارک ولاړو ورما ویلو کنه دا ولاړ دا غریوات
او د خولې نه. فقمت پاڅېدم الی فیها الی فمها د مشکلې ته فقطعته پرې مې کړ چې د رسول الله مبارک خوله پې ولګېد ځان سره به کېدم چې محفوظ شي. دا تبرک بآثار النبي صلی الله علیه وسلم. د دې ډېر روایت دی موسی او په ذیل د دې کې تبرک بآثار الصالحین هم دی. ګورئ د پیغمبر مبارک دا د خولې مبارکې دا ټوټه چې ځان سره ساتي په دې حیثیت نه چې انسان دی، په دې حیثیت نه چې قریشي دی، په دې حیثیت نه چې هاشمي دی، په دې حیثیت نه چې عربي دی. په کوم حیثیت یې ساتي چې نبي دی، یعنی صلاح دی پکې، د الله مقرب دی. ګوره وجه څه شوه لکه علت یې وګوره که نه په کوم حیثیت یې ځان سره ساتي چې نبي دی، رسول دی، یعنی الله ته مقرب دی. نو په حکم کې نیکان او صالحان غشتی شي، د هغوی په آثارو هم تبرک حاصلولی شي. فقطعته پرې مې کړ او د پیغمبر مبارک مخکې دا عمل کړی دی او رسول الله مبارک ورباندې انکار نه دی. دې کې خو موږ سره ډېر روایات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک ځان سره صحابو ساتلي، نوکان مبارک، بلکې پیغمبر مبارک په خپله پې تقسیم کړي. خوله مبارکه د رسول الله مبارک صحابیاتو ساتلې. ام سلیم وایي مونږ کره اودو په تندي خوله راله، وی اودو ما خنه پاسو ما یو شیشه راواغېسته بوتل امې دې خولې ته ونیو غلې غوندې چې دا څاڅکي پکې پرېوځي. وی حضور پاک راویښ شو، وی چې راویښ شو ما ته یې وکتل، وی ما ته یې ام سلیم څه کې مې ستاسو دا خوله په دې کې را جمع کومه. نو نبي علیه السلام مبارک په تندي ګوته کېښود، زړه یې پکې راته راواچو. وایي ما ورته د دې دپاره جمع کوم چې د خوشبویۍ دپاره به یې مې استعمالوم، د مریض د شفا دپاره. حدیث کې راځي. وی چې چېرته به واده له تلم نو ما پکې ګوته ومنډله پوټې په ځان به مې پورې کړه. وایي ښځو به یې وسولیم دا خوشبو دې کوم ځای پیدا کړې ده. او مشکات کې وګورئ معجزاتو، زه خو باقاعده حواله در کوم بې حواله، زما یو خبره بې حوالې مه منئ. مشکات کتاب المعجزات کې وګورئ هلته یې لیکلي دي چې د رسول الله مبارک د خولې نه به خوشبویي تله او چې کوم نږدې صحابه و هغوی ته به پته وه چې په دې لار پیغمبر مبارک تللی دی، ځکه په لار به یې خوشبویي ځان نه وروستو پرېښی وه. دې ته پته. نو دې کې مونږ سره ډېر روایات دي. نو یو دا او دویم چې کوم سړی به زمونږ په بیمار شو نو ما به هغه بوتل راواغېسته، اوبو کې به مې کېښوده، هغه اوبه به مې په مریض وڅښلې، خدای پاک به جوړه. نو دا څیزونه ممنوع نه دي. ښه زه او سرپسې شه. او په مخکې ته مړ دی د دې رور نه. شابه اوبو سره خلط شوي و لسی چې ورته وایي. ها اوبه پکې خرڅ له نه شي چولی او د خپل څکلو دپاره کولې. ها فشربه ثم اعطوا الاعرابي، اعرابي له یې ورکړه هغه ښي طرف ته. وقال الایمن فالایمن، څه معنا الایمن احق بالشرب الایمن. نو چې ته اوبو څکې نو چاله به مخکې ورکې ښي والا طرف ته، مزیت ته یمین دی په یسار، دا خو مې درته ویلي. ٹھیک شو. او که ټول درته برابر مخامخ ناست یو ښې او ګس پکې نه یا حلقه د حلقه، نو حلقه کې خو ګس او د ښي پته نه لګي، نو بیا به څوک مقدم کې، بیا اعلم مقدم کا یا مشر مقدم کا چې کوم پکې سپین ګیري وي. شابسې اهل الفضل. بس ها دا آداب د شرب ښیي. مخکې ده مخکې ده. اخر کې به ساقي څکي، ولې چې څوک دا ونه وایي چې دا خدمت دی له کوي چې په خپله مخکې څکي، چې دا تهمت پرې رانشي. شابه او دا ما آداب دي. که مخکې څکي څه حرامېږي نه، که ګس والا له دې مخکې اوبه ورکړه خلاف مستحب کار دی، او که څه حرامېږي نه او نه پکې ګناه شته. ها ساقي القوم آخرهم شربا. دغه رنګې هر انسان چې د خلکو په مصالحو مقرر شي
چې په مصالحو د خلکو مقرر شي نو دې اخره کې کوي. وفي الباب عن ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى مراد دی هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء الشراب بمعنى د مشروب سره دی كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان احب الشراب اذا خبر مقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد چې خوږ مې او یخه مې دا شو. خو ګوې څومره خوږ ډېر خوږ نه درمیان او یخم دومره ډېر یخ نه ګورې ولې هلته بله دب ته وګوره چې په دریو ساګانو یې وسکې چې ډېر یخي او تی په ګوټ ګوټ سکې د 20 ساګانې او 215 ته جوړېږي نو ته وته نو ګور یو حدیث سره به بل وجنګو چې دومره یخي چې په 100 ساګانو یې وسکې په دریو او چې دومره یخي چې په دریو نه په ګوټ ګوټس کې نو هغه ښه نه شو. هکذا رواه غیر واحد عن ابن عيينة د سفیان نه باندې مشهور دی مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عطاء وصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم صحیح هغه چې زهري د نبي هم مرسلا نقل کوي هغه سند درست را روان دی هغه لږ مضبوط دی. وبه قال حدثنا احمد بن محمد دوس مضبوط شو. قال حدثنا عبد الله بن المبارك دا ثم مضبوط سب سړی پکې راغی. قال حدثنا معمر ويونس دې کې يونس زیات شو عن الزهري نو تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كم حديث شو مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي شراب اطيب قال الحلول البارد. هكذا رواه عبد الرزاق دا دې ګوره متابعي راغی ذکر دا مرسل پہ مضبوط کا اغم صحیح دے. عن معمر زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صح من حديث ابن عيينة متفرد دے او دا گرن دی. بس بکو مولانا صاحب بل کتاب دے رہا نگیات گو رہا جزاک اللہ مولانا صاحب.